सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 187। सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 187। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इन्द रब्बी ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्दि ला तअतीकुम इल्ला बग़तह यसअलूनका कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इन्दल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। क़ुल ला अम्लिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्थरतु मिनल ख़ैर वमा मस्सनिय अस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 187। उस दी ज़ैना दी आयातना दा अतम ज़ोरन दा पबारद इनकार द क़यामत के औ दा इल्लत द सरकशाई द अगई दे चिमख के आयात के अग़ ज़िक्र शो। फरमाई यसअलूनका दा सवाल पर तरीक़े द इस्तिहज़ा सर दे। यसअलूनका अनिस साअति तपूस कई दीस्ताना पबारद क़यामत के अय्यान मुरसाहा ची कलबवी कायमे दल दागी। कुल तवर्तु आया इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह चे बेशक इल्म दागी इंद रब्बी खास जमा द रब सर दे। यसअलूनका दा सवाल पर तरीक़े द इस्तिहज़ा सर दे औ साअति अय्यान मुरसाहा साअत क़यामत तवेली शी औ अवल ददी व जिना चिना यानी दा बना गहान वाक़ई कीगी औ द्वेम ददी व जिना च द आमाल पे सलब कीगी पयौ साअत की औ द्रेम ददी व जिना सरद उगदवालिना च अल्लाह ताला पनिज पशान द यौ साअत ते। यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुरसाहा यानी तपोस कई दीस्ताना पबारद क़यामत के कलबवी कायमे दल दागी। कुल तवर्तु आया इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी
عند ربي یعنی علم د وخت د ساعت الله تعالی د ځان سره خاص کړی دی، هیڅ چاته د دغه علم دا نه دی ورکړی. لا یجلیها نخکاره کوي هغې لره لوقتها په خپل وخت باندې الا هو مگر الله تعالی. ثقلت فی السماوات والارض درنه خبره د پاسمانونو کې او پزمکه کې. نو فرمای لوقتها کې د لام په معنی د پی سره دی. لا یجلیها لوقتها یعنی فی وقتها. باتتن مراد لا تأتیکم الا باتا، نه برازی قیامت تاسو ته مگر دا به ناګهان راځي. باتتن مراد غفلت ته د خلقو، یعنی خلق به په خپلو کارونو کې مشغول وي او دا خلق به غافل وي اگر چې دای علامات براغلی وي. په دې آیات کې تپوس دا دو پیرې ذکر دی او په دواړو کې فرق دا دی چې اول تپوس په باره د وخت د قیامت کې دی او دویم تپوس په باره د حقیقت او د تفصیل د قیامت کې دی. لا یجلیها لوقتها الا هو نخکاره کوي هغې لره په خپل وخت باندې مگر الله تعالی. ثقلتو یعنی درنه خبره ده فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې. لا تأتیکم الا باتا نه برازي قیامت تاسو ته مگر ناګهانه. یسألونک تپوس کوي دیستانه کأنک خفی عنها گویا که ته تالاش کوونکې د هغې. نو ګوره دې ځای کې ثقلتو د دې یو معنی دا ده چې د دې هیبت دا زیات دی په اسمانونو او په ځمکې والو باندې، او بله معنی دا ده چې د دې علم پټ دی په اسمانونو والو او په ځمکې والو باندې. نو د کوم څیز چې علم پټ وي نو دا درون وي په نفس باندې. حفی دا ویل کېږي تالاش کوونکي ته، او دغه شانتي عالم ته مراد دا دی چې دی پتا خیال کوي چې ته عالم په قیامت باندې، نو ځکه ستا نه د هغې تپوسونه کوي. یسألونک گویا دی تپوس کوي تا نه کأنک لکه چې ته حفی تالاش کوونکی عنها د هغې. نو پاول جواب کی ربی او په دویم جواب کی دلته لفظ الله ذکر کو. فرمای یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند الله. نو دې ځای سوال راځي، سوال دا دی چې ګوره په اول کې په لومبي جواب کې بره یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. الته ربی ذکر کو د آیات په اول کې، او د آیات په اخیره کې قل انما علمها عند الله ذکر کو. نو جواب دا دی چې اول کې مسله د وخت ده او وخت مقرر کول داغي قائمول دا کار د ربوبیت ته، نو ځکه دلته ربی راړو. او په دویم کې مسله د تفصیل د احوال او د احوالو ده، نو داغي سره مناسب لفظ د الله دی چې هغه اسم اعظم دی، نو دلته ځکه لفظ الله راړو. نو فرمای قل تو ورته ووایا انما علمها، یعنی انما علمها عند الله، وای چې بشک علم داغي دا د الله سره دی. ولكن اکثر الناس، لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پوهیږي. بیا ورپسې آیات کې فرمای آیت نمبر 188 قل تورته ووایا لا املک اختیار نه لرم لنفسي د خپل ځان د پاره نفعا د اس نفع ولا ضرا او نه د ضرر الا ما شاء الله مگر هغه چې وغواړي الله تعالی
نو کیږي هغه. اوس دام ترقی ده په جواب د سوال مخکې کې چې زما ځان د پاره اختیار نشته دی د نفع او د ضرر، نو د قیامت علم به څنګه ما سره وي؟ او په دې آیات کې رد د شرک په تصرف او شرک په علم د دواړو دی د پیغمبر نه. نو فرمای قل تو ورته ووایا لا املکو، زه اختیار نه لرم لنفسي د خپل ځان د پاره نفعا د نفع ولا ضرا او نه د ضرر، الا ما شاء الله. دې ته استثناء منقطع وي، معنی دا ده چې څه الله تعالی وغواړي هغه کیږي. نو اوله وجه دا ده چې دا استثناء په سورې جن آیت نمبر 21 کې دا نشته او متصله استثناء لازما ذکر کیږي. او بل وجه دا ده چې مشیت الله تعالی د نفع او د ضرر نه هغه غیر دی. نو فرمایي چې الا ما شاء الله، مگر هغه چې وغواړي الله تعالی نو هغه کیږي. ولو كنت اعلم الغیب، او کچری ز پوهېدې په غیب باندې لستکثرت من الخير، نو خامخا به ما ډېرې حاصلې کړې وې فایدې. ولو كنت، لو په عربی کې د پاره د نفي استعمالیږي، د پاره د نفي استعمالیږي، یعنی زه په غیب نه پوهېږم ځکه چې ما ته تکلیفونه را رسېدلي دي په خیر حاصلولو کې. یعنی کلمه د لو دلالت کوي په نفي د جزئینو سره، نو علم غیب او استکثار د نفي دواړو د پاره دا منفي دی. نو فرمایي ولو کنتو، کچرې زه پوهېدې عالم الغیبه، زه پوهېدې په غیب باندې لستکثرتو، نو خامخا ما به ډېرې حاصلې کړې وي من الخیر، یعنی فایدې. وما مسنی السوء، او نه به ورسېدلې ما ته څه تکلیف، ان انا او نیم زه الا مگر نذیر یرون کې و بشیر او زیر ورکون کې لقوم یؤمنون، د هغه چا د پاره چې هغه ایمان ناړي. وما مسنی السوء، دا جمله حال په طریقې د قید سره د پاره د ما قبل، یعنی که علم غیب، یعنی علم د غیب ما سره وې نو ما ته به تکالیف چې دی نو دا به دوره نه رسېدل، ډیر خیر به ما حاصل کړو. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی تاسو اورېدلی دي په جنگ احد کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک هغه شهیدان شوي دي. نو فرمایي چې که چېرې ما ته دا پته وی چې زما غاښونه شهیدان کیږي، نو بیا به زه دغه ځای ته نه تلمه، خو لیکن علم عیب چې دی نو دا صفت او خاصت چا ده؟ دا د الله تعالی ده. نو فرمایي چې الله جل شانه علم غیب چې دی نو دا یې چاله نه دی ورکړی. او د دې تعریف چې دی نو هغه مونږ یؤمنون بالغیب کې په سورې بقره په اول کې مونږ ذکر کړو. نو فرمایي چې وما مسنی السوء، نه به ورسېدلې ما ته تکلیف، ان انا نیم زه الا مگر نذیر یرون کې و بشیر او زیر ورکون کې لقوم یؤمنون، د هغه قوم د پاره چې هغه څه کوي ایمان لري. بیا ورپسې آیات کې فرمایي آیت نمبر 189 هو الذي خلقكم من نفس واحده، الله تعالی هغه ذات ته چې پیدا کړی یې تاسو د یو نفس نه، وجعل منها زوجها، پیدا کړی د دغه نفس نه بیبي داغو، لیسکن الیها، دې د پاره چې آرام وکړي د هغې سره. اوس دا آیات تعلق ساتي د صورت د دویمې او درېمې دعوې سره، او په آیات کې دا نهمه زورنه ده. او هغه ښځې او خاوند ته چې هغوی اولاد د الله تعالی نه هغه غواړي، او هر کله چې اولاد پیدا شي بیا د هغې نسبت د الله نه سیوا بل چاته کوي، مطلب دا دی چې هغوی شرکیات کوي.
یو سړی الله نه غواړي چې یا الله مال اولاد راکړي، دا وکړي دا وکړي، او مطلب دا دی چې کله دی هغه الله ولا اولاد ورکړي نو بیا دی د هغې نسبتونه هغه بیا خلکو ته کوي چې دا خو ما پلانی ما ته دوا وکړه، او پلانی چې دی نو دا خو بس هغه ووي چې هغه څنګه اسمان ته وکتل نو مال الله چې دی نو اولاد راکو. هو الذي خلقكم من نفس واحده، داسې په سورې نحل کې هم شته او په سورې روم کې هم شته، په معنا د جنس سره دی، نو دلته هم په معنا دا د جنس سره دی، او آیات د ابتدا نه د ټولو انسانانو سره تعلق ساتي. نو دا قول پکې علامه سمعانی او امام اکرمه چې دی نو هغه ذکر کړی دی، او بعضو روایاتو کې ذکر دی چې دا آیات په باره د آدم علیه السلام او د حوا بیبي کې دی. ابن کثیر په هغې باندې په تفصیل سره بیا رد کړی دی، او اول دا چې عمرو بن ابراهیم هغه ته ابو حاتم دا ضعیف ویلی دی، او دویم دا دی چې دا د سمره نه دا موقوف نقل دی، او دریم دا دی چې د حسن بصري د دې راوي دی، او هغه په خپله ویلی دی چې دویم آیات کې مراد اولاد د آدم علیه السلام او د حوا دی، او راوي چې د خپل روایت نه خلاف کوي نو دا دلیل دی چې دغه حدیث بیا مرفوع ثابت نه دی. او ابن کثیر په آخره کې بیا په باس کې د تفسیر قرطبی او امام رازی چې دی هغه ویلی دی چې دا واقع د اسرائیلیاتو نه ده، د دې یقیني تصدیق دا نشي کېدی. او بعضی وایي چې دا شرک په تسمیه دی، حقیقي شرک نه دی، او دا قول چې دی نو دا پکې بیا باطل دی، ځکه چې رستو آیاتونو هغه ټول د شرک حقیقي پرد کړي دي. نو مراد په آیات کې په اولاد د آدم علیه السلام کې هغه مشرکان خلق دي، او د نفس نه مراد دی ځای کې هغه جنس دی، نفس نه مراد دی ځای کې هغه جنس دی. نو فرمای هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها، او ګرځولي دي پیدا کړی دی الله تعالی د دغه نفس نه، یعنی د آدم علیه السلام د نفس نه بیبي ده، لیسکن الیها، دې دپاره چې د آرام وکړي، یعنی ښځه د دې دپاره پیدا کړې ده چې د دې نه یعنی سکون او آرام جسمانی روحانی دماغی دا وغیره حاصل شي. نو په دې کې اشاره ده چې ښځه په اعتبار د اصل خلقت سره تابع د سړي ده. نو دا ښځه دې دپاره چې سړي ته ترې سکون حاصل شي، نو د بعضې ښځو د وجې نه په کورونو کې سکون هغه ختم شي. مطلب دا دی د آیات کې چې ښځه به خاوند له سکون ورکوي، ښځه به د خاوند خدمت به کوي، د هغه به خیال ساتي، د هغه د چای ډوډۍ کپړې پیزار، او مطلب دا دی چې د هغه د جسم د بدن هغه به چاپي به وله کوي. نو دا ښځې چې دی دی به د دې خبرو خیال ساتي، ځکه الله وفرمایل لیسکن الیها، دا مې دې دپاره دا ښځې پیدا کړي دي چې دوی خاوندانو دپاره یعنی ځای د آرام وګرځي، د هغې دپاره سکون آرام جسمانی روحانی دماغی وغیره چې دی نو لکه مطلب دا دی چې کور ته راشي نو بیا به ورته ته دغه نه کوې چې یاره ته ورته لګیایې چې دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی، پوه شوې که نه؟ نه، هغه چې کور ته راشي ستړی نو هغه له به ته ذهني چې دی سکون به وله ورکې، آرام به وله ورکې، او ډېرې خبرې مطلب دا دی چې د ټینشن خبرې به ډېرې ورته نه مخې ته کې. نو فرمایي لیسکن الیها، دې دپاره چې دا الله د آرام دپاره پیدا کړي دي. فلما تغشاها، پس هر کله چې پټه کړه ښځه نو حملت حملها، یعنی هر کله چې پټه کړه یعنی جما او صحبت ورسره وکړو، حملت حملها، نو اول وهلت کې حمل خفیف و صرف نطفه او علقه وه، فمرت به ای استمرت به، یعنی په مخ کې حالت باقی پاتې شوه، لکه مخ کې چې هغه به بې تکلیفه ګرځېده او پاسېده کېناسته، نو په دغه حال باندې اوسم وه. نو فرمایي فلما اسقلت دعوا الله، یعنی هر کله چې هغه درنه شوه نو سوال یې وکړه الله تعالی نه ربهما، چې رب د دوی
دواړو لئن آتیتنا یعنی قسم دې کتا راکو مونږ ته یعنی صالحا روغ صحت یعنی روغ بچی دې راکو لنکونن من الشاکرین نو خامخا مونږ به شکر گزارو نشو. هر کله چې د ولد د لویدلو په وجه باندې د هغې هغه خېټه ډکه شوه او په دې ثقل او بوج هغه په دې باندې راغی نو هېڅوک خبر نو په دې کې یعنی مطلب دا دی چې الله جل شانه په دې باندې عالم او دې نه څوک خبر نه دي چې مطلب دا نارینه دی یا زنانه ده یا مطلب دا دی چې دا روغ موټ دی یا شل ګوټ دی. نو ښځې خاوند دواړو الله ته هغه چې دی نو سوال یې وکړه الله تعالی په دربار کې عرض وکړو چې کچرې ته په خپل فضل سره مونږ ته روغ موټو او د کار لایق بچی راکې نو مونږ به ستا شکر گزار یو. نو چې کله الله تعالی دی ته یعنی هغه بچی ورکو د دې دا تمنا الله تعالی پوره کړه نو فرمایي چې یعنی فلما اسقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. مونږ به شکر گزارو نه یو مونږ به شکر به مونږ ادا کوو. نو فرمایي چې بیا ورپسې آیات کې وایي آیت نمبر 190 الله تعالی سره شریک جوړول په اولاد کې او په یو څو طریقو سره دي. یو دا چې وایي چې د اولاد مالا پلانی بزرګ یا ولی هغه راکړی دی او دویم دا دی چې داغه نوم عبدالنبی یا بنده علی یا مطلب دا سبل وغیره چې دا ولکی دي نو عبدالنبی نوم چې دا نشي کېښودی ښه. او بل دا دی چې هغه اولاد هغه ته نظر کې په نوم د غیر الله باندې نو دا ټول اقسام د شرک حقیقي دي په دلیل د قول سره چې فتعال الله عما یشرکون. نو ګوره دې ځای فرمایي چې فلما آتاهما هر کله چې ورکو الله تعالی دی ته صالحا روغ موټ بچي جعلا له نو وګرځول دی الله تعالی لرا شرکاء شریکان فیما په هغه بچي کې آتاهما چې ورکړی دی ته الله تعالی. فتعال الله پس لوی دی الله تعالی عما د هغه څه نه یشرکون چې تاسو الله سره شریک جوړوئ. نو فرمایي یعنی زوجها جعلا له شرکاء په دې کې مطلق زوج او زوجه چې دی دا مراد دي. نو فرمایي جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالى الله پس اوچت الله تعالی شان عما د هغه څه نه یشرکون چې تاسو الله سره شریک جوړوئ. بیا ورپسې آیات کې فرمایي ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. آیت دی شریکی اللہ تعالی سره آیت نمبر 191 دی آیات کې ورپسې آیات کې رد شرک په خالقیت ته یعنی مخلوق د خالق سره نشي شریکی دی څنګه په سورې نحل کې راغلی دي. ایشرکون آیت دی شریکی اللہ تعالی سره ما آغا لا یخلقو چې هغه نشي پیدا کولی وهم یخلقون اشی او دی پیدا کړی شوي دي. یعنی مطلب دا یو انسان بل انسان هغه نشي پیدا کولی. ایشرکون داسې سیزونه څنګه چې الله تعالی سره هغه شریک جوړېدی شي نو چې یو انسان عاجز دی بې بسه دی نو دی الله سره شریک څنګه جوړوي. نو فرمایي ولا یستطیعون نصرهم ولا یستطیعون لهم نصرا او طاقت نلري دا شریکانان لهم دی د پاره نصرا مشرکانو لرا د مدد کولو ولا انفسهم او نه د خپلو ځانونو ینصرون مدد کولی شي نه د خپلو ځانونو مدد کولی شي. نو فرمای آیت نمبر 191 دی آیات کې ورپسې آیات کې رد د شرک فی الخالقیت ته ولا انفسهم ینصرون. په دی آیت نمبر 192 کې په دې کې رد د شرک په الاستعانت ته ولا انفسهم ینصرون یعنی د خپل ځان نه هیڅ ضرر مصیبت نشي دفع کولی. په دې معبودانو باندې مرضونه تکالیف راځي مرګ پې راځي خو دی یې د ځان نه هغه نشي دفع کولی. که څوک د دې قبرونه هغه ماتی یا د دې قبرونه لړی یا ترنه غلافونه او جنډې لرې کوي او سوځوي نو دی یې مدافعت نشي کولی. نو داسې وصف والا معبود دا بیا نشي جوړېدی.
یو سړی مطلب دا هغه باندې مرګ راځي، یو سړی باندې مطلب دا چې هغه باندې بیماری راځي، نو خو معبود نشي کېدی کنه. معبود خو الله تعالی دی چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دا الله تعالی خدا صفات تی. الله تعالی چې دنو هغه معبود دی، خالق ته، مالک ته، رازق ته، او بل خالق او بل مالک او بل رازق هغه نشته دی. بیا ورپسې فرمای آیت نمبر 193 وَإِن تَدْعُوهُمْ او کرابلی تاسو دی لرا الى الهدى یعنی لار ورتخای لا يتبعوكم دی تابداری نکی استاسو سواء برابر دا علیکم پتاسو بانی ادعوتموهم کرابلی دی لرا ام انتم صامتون یا تاسو چپیئی. اس گورا آیت نمبر 193 پر آیات کی ورپسی آیات کی رد د شرک پہ دعا دے او دا هم ضمیر راجع دے معبود من دون اللہ تا. نو دلتا فرمائی الی الہدا مراد دا دینا طلب دا ہدایت تے او دا خیر دے لکه چې الله تعالی نه طلب د خیر او د هدایت کې دی شي او هغه اجابت کوي، لیکن دا معبودان چې دي دی اس اجابت نشي کولی. الله تعالی نه د خیر طلب کې دی شي خود دی نه د خیر طلب چې دی دا نشي کېدی. نو فرمایي چې کو مثال هغه بوتان دي که قبرونه دي، نو پر آیات کې یو قول دام دی چې دا هم ضمیر مشرکانو ته راجع دی او دا مشرکان چې دي نو دا عنادیان دي، او بل خبره دا ده چې دی د الله تعالی سره عناد کوي او دا دی چې کم معبودان دی هغه ته خدایان وي، نو هغه غریبانان د خپل ځانونو نه عاجز دي او هغه د خپل ځان چې نو هغه خیال نشي ساتلی او د خپل ځان نه مطلب دار یو تکلیف نشي در کولی، نو د دی به مطلب چې نو د دی ته بس هدایت وکي. نو الله فرمای لا یتبعوکم دی تابعداری نه کوي ستا سواء علیکم. پدې کې اشاره ده چې د دینه په حاجت طلب کولو او نه کولو کې تاسو ته هیڅ فائدہ نشته. که تاسو دینه مطلب دار سه وغواړئ هم درته فائدہ نشته او که مطلب دار سه ته اون غواړئ هم فائدہ نشته. ادعوتموهم که تاسو را بلې دی لره ام انتم صامتون او یا تاسو چپ یې پدې کې څه فائدہ نشته. نو ګوره الله فرمای که تاسو یعنی دی راو بلی چې سلار ورته وخی نو دی بیا په دې باندې نه پوهیږي او پیغمبر ته وایي چې ګوره دا خلک ستا اتباع دا دی نه کوي. مطلب دا دی چې دی ستا اتباع نه کوي، نو که ته دی راو بلی او مطلب دا دی ته دی ته ارس ووایي خو دی ګوره ستا اتباع نه کوي، نو لہذا په دی باندې چې دی نو په مشرکانو باندې په دی باندې ستا خبره اثر نه کوي. دی خو چې کم کارونه کوي او مطلب دا دی چې کوم معبودان هغه باطل معبودان هغه دی خدایان ګڼي نو هغه دی له فایده نه ورکوي، خو لیکن دی په دوکه کې پراته دي، په دنیا په دوکه کې، او دی وایي که دغه معبودان به موږ له څه راکوي، دا به موږ له فایدې راکوي، لیکن هغه دی له فایدې هغه نشي ورکولی، دی له فایدې نشي ورکولی. البته چې دی هغه نقصان دی، دی دپاره د دنیا هم نقصان دی او د آخرت چې دی هغه هم نقصان دی. نو الله مخکې وفرمایل چې ګوره که مثال اوس دغه معبودان دي او دی ته رزه شپه چې دی نو هغه اوازونه وکړي لات او منات او عزا دي او دی ترنه غواړي، یا مطلب دا دی چې دی به د بعضې کسانو مجسمې به یې جوړولې د خټونه او په هغې کې به چې دی نو بیا د هغه به یې اوچې کړي او د هغې نه به بیا چې دی نو مدد به یې ترنه غوښتو، نو بیا به وی چې دا پلانې سیب دی او دا پلانې سیب دی، نو لہذا هغه معبودان به دی ځان له وګرځول، لیکن هغې غریبانانو چې دی خو په خپله هغې چې دی نو په هغې کې نه سا او هېڅ هم پکې نه، خو دوی به ورته مطلب دا دی چې رام رام به یې ورته کول او د هغې نه به یې مدد غوښتو. داسې دی انډیا ته چې لاړ شي
الته په 3 روپۍ په 2 روپۍ باندې بوت ملاویږي. هر سړی ځان ته په ګاډي کې ځوان کړي. کله چې هغه ګاډي سٹارټ کی نو پاغي کې بیا هغه داسې وکي چې هغه بوت هغه ګاډي چې سٹارټ کوي دا غي نه مخکې ادواړه لاس داسې جوړه کی او بوت ته وایي چې رام 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 او غي نه پس په چابي تاو کې لکه مونږ چې په ګاډي کې کینو مونږ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. مونږ دعا وو او بیا چې ده وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. او بیا مونږ سورلی روانه کو. دا زمونږ د سفر دعا ده. مونږ الله یاد کو او هغه سه یادای هغه بګوان یادای هغه بوتان یادای. نو الله فرمای کدی ته نصیحت مو کې ارس وتو کې پدې باندې اثر نه کوي. ترجمه ته وګورئ. فرمای یسالونک یعنی تپوس کوي تانا ایان یسالونک دی تپوس کوي تانا عن الساعه په بار د قیامت کې ایان مرساها کله به قیامت قائمېدل یعنی کله به قائمېدل داغي. قل تورته وایا انما علمها بشک علم دا عند ربي زما د رب سره دی. لا یجلیها یعنی نخکار کوي دی لرا لوقتها یعنی په خپل وخت باندې الا هو مگر اغا الله تعالی. ثقلت فی السماوات یعنی درنه خبره ده په اسمانونو والارض او زمکه کې. لا تاتیکم نبرازی تاسو ته الا باتتن مگر ناصافا. یسالونک دی تپوس کوي تانک انک گوی چې ته حفی تالاش کوونکې لټونکې عنها داغي. قل تورته وایا انما علمها بشک علم داغي عند الله د الله سره دی ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نپويږي. قل تورته وایا لا املك لنفسي یعنی د اختیار نه لرم د خپل ځان د پاره نفعا د پایدې ولا ضرا او نه د نقصان الا ما شاء الله مگر اجو غواړي الله تعالی نو کیږي اغا. ولو كنت اعلم الغیب کچری ز پوهېدلې په غیب باندې لستکثرتو نو خامخا ما بډیر حاصل کړی من الخير ډېرې فائدې د خیر. وما مسني السوء نبو رسېدلې ما ته استکلیف ان انا نیم ز الا مگر نذیر يرونکې وبشیر او زیر ورکونکې لقوم یؤمنون دا قومنا یعنی آغا قوم ته چې ایمان ناړي دغی. هو الذي الله اغذات ته خلقکم من نفس یعنی هغه پیدا کړی تاسو د نفسنا واحده دیونا وجعل منها او پیدا کړی د دغه نفسنا زوجها یعنی خزه د الله پیدا کړی دا خزه د لیسکنا چې آرام حاصل کی الیها داغی سرا. فلما تعشاها پسر کله چې پټې کړه غی لرا حملت نو حامل شواغه حملا په حمل خفیفا یعنی سپک سرا. فمرت نو ګرځیده به داغی سرا. فلما اسقلت هر کله چې درنه شوا دعوا الله نو دواړو دعا وکړه د الله نه ربهما چې رب دې لئن آتیتنا کچری راکتا مونږ ته صالحا روغ او جوړ بچي لنکونن نخام خایوب مونږه من الشاکرین د شکر گزارنا. فلما آتاهما هر کله چې هغه ورکړی تا صالحا روغ موټ بچي جعل له نو جوړ کړی هغه د پاره شرکا شریکان فيما په هغه بچی کې آتاهما چې ورکړی دی یعنی ورکړیو الله دیتا. فتعال الله نو ډیر اوچت الله تعالی عما د هغه سنا یشرکونا چې دی ورسره شریکي. ایشرکونا ایا دی شریکي هغه سره ما هغه لا یخلقو چې نشي پیدا کولای شي ان شی وهم یخلقون او دی فیصله کوي یعنی چې پیدا کړی شوی دی یعنی دی پخپلا وهم یخلقون او دی پخپلا پیدا کړی شوی دی. ولا یستطيعون او دی طاقت نلري لهم دی د پارا نصرن د مدد ولا انفسهم او نه د خپل ځان ينصرون مدد کول شي. وان تدعوهم او کچری را بلی تاسو دی الى الهدى سمیلارتا لا يتبعوكم نو تابعداري نه کوي یعنی استا
سواء برابر دا علیکم پتاسو بانی ادعوتموهم کرابلی تاسو دی لرا ام انتم یا تاسو صامتونا چپاتی شئی. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کرم راکاږي. الله پیغمبر صلوات و سلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله داینه مونږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختره الله داینه مونږ ته پناه راکړي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي. الله پریشانۍ هم ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کړي. الله